موږ نه د سونې خلاف یو نه د غریب خلکو خلاف یو. موږ وایو چې دغه سونه صرف او صرف سټریم لاین شي او دغه غریب تاسو ته څه فایده راوځي؟ فایده تاسو په صرف اف ای آر نه تاسو دغه د نظامپور د فایده په غون خیبر پښتونخوا د نظامپور خلکو ته د نظامپور د سونې د لوبه دا ډیر زر دلته چې کوم مونږ ته اطلاعات دي نو دا ډیر لوی خون خرابي بدامنۍ د دې باعث جوړیږي ځکه چې دا معمولی خبره نه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم فرحت شاه. ګرانو کتونکو، مونږ د نوښار ترقۍ حوالې سره د نوښار مسایلو حوالې سره او د خلقو مشکلاتو حوالې سره دې سره خبره کوو. نوښار هر طرف ته د موینجودړو کندرات جوړ شوي دي، اوس په دې باندې خلقو آواز راوچت کړی دی. مونږ تاسو ته مختلف ځایونه که هغه ټویلونه دي، که سکولونه دي، که ډسپنسریانې دي، هسپتالونه دي، هر چیز دي، روډونه دي او هر څه مو خول، نهرونه دي، یا هم درته وښول. بیا مو تاسو ته د په نوښار کې دا دومره لویه دریاب دا مو ښولو، دا دومره قیمتي اوبه مو ښولې، ځمکې مو ښولې او بیا ورسره مونږ تاسو ته ډېر غټ یو چې نوښار نه دي سونه راوځي. نو چې دا سونه راوځي نو زما د نوښار حالت ولې داسې دی؟ د هغې وجه دا ده چې دا کرپشن پرمیشن باندې هر یو سیز لګیا دی. چېرته چې کروڑونه روپۍ زما دې ادارو ته د شپې راځي نو هلته کې بیا نوښار خلق دی دا تمه نه کوي. مونږ په دې باندې بله ورځ تاسو ته خبر درکړو چې ډېره غټه کاروایي شوې جي مونږ منو. اعلی پولیس افسران راغل خو چې د دې تلو نه پس بیا دا چالو دی نو دا خو د دې خلقو سپکاوی دی او زه ګڼمه چې دا د پولیس محکمې د هغې وقار غورځول دي، د پولیس وردی ته سپک کتل دي، د پولیس افسر ته او د قانون ته هغې ته سپک کتل دي او ریاستي ریټ چیلنج دی. فرحت شاه صاحب دومره انتهایی د افسوس خبره دا ده چې افسر راغو هغې چاپې ووالې 24 کسان گرفتار شو. د گرفتارۍ نه پس که دا کرپشن پرمیشن باندې د پرچې په بنیاد اف ای آر په بنیاد ته د جرم کولو او د جرم اجازت ورکولو دا پالیسي جاري شو، دلته به نه امن و امان شي او دلته به د هر څه تباه او برباد شي. تاسو څه وایي دي؟ دې کې خو موږ ډېر څه وویله یو او د ډېر وخت نه به خبره کوو به او بیا به هم کوو انشاءالله. خبره داسې ده چې بله ورځ دوی ویل چې موږ 24 اف ای آر وکړي نو د اف ای آر یې په چا وکړي؟ دی په عام مزدورانو وکړي. هغه مزدوران 10,000 مافیا پکې وکړه. مافیا همدغه مافیا د پولیس سره دا خبره چې طالب موږ دغه مزدوران درکو، طالب ته پارچې کوه خو زمونږ مشینري ای به راځي ضمانت بالي، زمونږ مشینري به په هغې پارچه مه کوه، هغه را باندې مه بندوه. دا پارچې خیر دی کوه چې هغې د 50,000 روپۍ شپه یو له ورکوي او لږ بل له مطلب دا دی چې سم ورکوي هغه خو ځکه ورکوي خو ډارې ښکاري. 24 کسانو اف ای آر وشو، د یو 20,000 روپۍ جرمانه شو نو هغې ته 20,000 روپۍ سوي خو هغې ورکړه. مافیا خو هغې سره خو ډېرې دي. بل پکې یو تاسو دا څونه اف ای آر چې شوي دي دا تاسو خپل هم چک کړئ او موږ هم تاسو ته ښایو په دغه سکرین یې وګورئ. په یو کې چېرته یو مشین نه دی پاتې، اکټیویټر یو هم نشته. دا کروڑونو روپۍ اکټیویټر یې هلته کار کوي یو هم نه دی. هغه یو هم نه دی. تاسو دغه مشینان ولې نشئ بندولی؟ تاسو سره دونه سټرنټ نشته، تاسو طاقت نشته. دا خو حکومتي ریټ دی، دا خو ذاتي د چا ریټ نه دی. دا نه دا د پرچې په بنیاد باندې جرم کولو اجازت نه. نو زه خو تاسو ته وایم چې د پرچه کوه او بیا که قتل کې او چې دا یو کس مال پرچه راکړه. یو مزدوران غریبان دې دپاره هم نیولي دي چې ته خیر د هغې سره لاړ شه هغه له 2,000 روپۍ ورځ ورکوي. خو دا نظامپور دا بېعزتي دا د نظامپور بېعزتي نه. نظامپور خلک زه فرحت شاه صاحب زه یو خبره کوم کومو خلقو چې دا وایي چې دې کې د نظامپور غریب خلک لګیا دي نو دا اف ای آر یې چک کوي. د نظامپور تاڼه کې اف ای آر یې چک کوي، په هغې کې به د نظامپور د غریبو خلقو نومونه وي او دا موږ د تخیل باندې کې وګورئ او دا چک کوي درته. بله خبره چې دی د اف ای آر دپاره ساتلي، د اف ای آر دپاره ساتلي. دا خلک چې کوم دا بار بار راځي او اف ای آر دا مشینان تاسو ولې نه راوباسئ؟ وجه څه ده؟ خبر چې ډي ای جي راغلی په هغې کې 24 پارچې خو ټیک ده چې وشوې پارچې خو مونږ ته ښکاره شو چې اف ای آر یې وشوې، دنیا ته هم ښکاري اف ای آر یې وشوې. نن بیا نن ولې په هغه ټیم هم کولا او خپل کار جاري ساتلی کېدو. نو دا ولې بیا زه دا په دې کې د ټول نه غټه خبره دا ټوله د انتظامي د ډپټي کمشنر د اسسټنټ کمشنر دا د دوی ذمهواري ده چې په دې باندې اکشن واخلي او دا بند کړي. پولیس خو به د عوامو چوکیدار دی، که زه ورته ووایم یا د هغې خیرخوا دی، هغه به هغې دپاره چې کوم دی امن و امان به برقرار ساتي. خو ریټ قایمول چې کوم دي دا د ډپټي کمشنر دا د هغې کار دی، هغې به په دې پراپر
چې کوم دی ګرانو کتونکو دا دې باندې پراپر ایکشن پکار دی او مونږ به ووایو چې دا د نظامپور د سونې دا لوبه دا ډېر زر دلته چې کوم مونږ ته اطلاعات دي نو دا ډېر لوی خون خرابي بدامنۍ د دې باعث جوړیږي ځکه چې دا معمولی خبره نه ده دا د اربونو کربونو روپو د سونې خبره ده او دا صرف د نوخار هدف پورې نه ده. اوس دا لوبه لاړه دې کې غیر ملکیانو زر تر زره په دې باندې که بند نه شوه نو دا د نوخار دپاره ډېره د بدامنۍ خبره کوو دغه نظامپور خلکو ته هغې اکثر زموږ په دغه باندې یو داسې قسم ردي عمل کوي هغې وایي چې تاسو د دې سونې او د غریب خلکو خلاف یې موږ نه د سونې خلاف یو نه د غریب خلکو خلاف یو موږ وایو چې دغه سونه صرف او صرف سټریم لاین شي همدغه غریب تاسو ته هم څه فایده راوځي تاسو پکې صرف اف آی آر نه تاسو دغه د نظامپور دا فایده په غون خیبر پښتونخوا د نظامپور خلکو ته موږ دا وایو چې تاسو ته پکې صرف دغه فایده ده چې پرچې لای ساتلی یې پرچم در باندې کوي چې کله پولیس راشي 1000 او 2000 روپو دپاره نو دا تاسو سره د کربونو روپو دا اساسي دي